وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ ستاسو دغه نه جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی محترم مان وروسته به علما راځي انشاءالله العزیز تفصیلا قیمتي اصل مقصودی بیانونه به هغوی کوي. زه د وخت په مناسبت سره په خپل عنوان باندې څو معروضات ګزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم انشاءالله. محترمو دې وخت کې تاسو پوره دنیا کې وګورئ نن عالمي کفر په یو پیج باندې دی. عالمي کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترمو د هغوی د دغه هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بد زنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدارس او مساجد والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته قرآن هم موجود دی، دلته اسلام هم موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. په زوره انشاءالله ټول ملګري انشاءالله. محترمو دیني مدرسې او دا درسګاهونه دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دا د قرآن د حفاظت قلاګانې دي، دغه درسګاهونه دي چې دې د دین ټولې شعبې ابادي ساتلي دي، ژوندی ساتلي دي، تر و تازه ساتلي دي. دغه درسګاهونه اگر دې ټولو لپاره د مور حیثیت لري، د مور کردار ادا کوي، چاہے هغه شعبه جهاد ده، چاہے هغه شعبه دعوت و تبلیغ ده، چاہے هغه شعبه تصوف ده، چاہے هغه شعبه اسلامي سیاست ده، دغه ټولو لپاره مدرسه او درسګاه د مور حیثیت لري. دې وجې نه زموږ د استاسو د ټولو مسلمانانو ذمه داري ده چې د ځان سره دا قصد وکړو چې حالات هر څنګه وي، مشکلات هر څومره وي، خو موږ به خپل دیني مدرسې او دغه درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله. او دا 1400 کاله تاریخ لري، دا په شا باندې 1400 کاله ماضي لري. دغه تفصیل که شروع کړم شاید 3-4 غنټو کې هغه تفصیل ختم نشي. د دې وجې نه تفصیل ته نه ورځم، صرف ستاسو په ذهن کې د راوستو دپاره 2-3 اشاراتو باندې اکتفا کوم. تاسو وګورئ 1857 جنګ ازادي دا زموږ د ستاسو د مسلمانانو د تاریخ خوني انقلاب دی. دې جنګ ازادۍ کې 9 لک مسلمانان شهیدان شوي وو، مسجد مدرسې تقدس په عمل شوي وو، منبر او محراب شهید شوي وو. اگر مسجدونو مینارې په ځمکه راغورځېدلې وي د الله اکبر هغه پاکې نغمې هغه خاموشه شوې وي. طالب سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاز لاشې انګریزانو ونو ته ځوړند په ګولو اړو کړی شهید کړی وو. طالب سره هدایت ترمذي په لاس کې وه، د ترمذي استاز لاشې انګریزانو په اور سوځولی شهید کړی وو. طالب سره هدایت په لاس کې وه، د هدایې استاز یې د تورو تمبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېرو. یو طرف ته طالب هم بهرالو زما د کتاب او د مدرسې بس کېږي، یو طرف ته مسجد او مدرسې تقدس بحالول چیلنجو، یو طرف ته 4.5 لکه شهیدانو انتقام او پور پروزو. په دغه وخت کې د انګریزانو د دنیا عیسائی مبلغین یهودي مبلغین دعوت لرله او یې ته ویل راشئ تاسو ته موقع ده دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کوي، اگر اسلام نه متنفره کوي، هغوی ذهنونو ته شکوک او شبهات وردننه کوي. او یقینا محترمو په دې وخت کې د چا ذهن کې نه راتلله چې په دا بری صغیر کې وه د مسلمانانو تهذیب ژوندی پاتې شي. د چا ذهن په یوه خانه کې دا خبره نه راتلله چې دلته مسلمانان دا به خپل دین باندې
قائم پاتې شي لیکن تاسو تاریخ اوچت گئی نن قسم دې تاریخ د دې خبرې گواهی ورکوي چې کله تاسو تاریخ اوچتو بیا به تاسو ذهن او دماغ دې خبرې گواهی ورکوي چې په سختو حالاتو کې په مشکل حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دیني درسګاه دا یوې دیني مدرسې کړو چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي. محترمو هغه یوه درسګاه وه د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه. یو استاذ ناسو ملا محمود نامې وه یو شاګرد ناسو محمود نامې وه چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن رحم الله په نامه سره پیژني د چا ذهن کې هغه وخت ګیله راتلله لیکن نن دنیا کفر هم د دې خبرې اقرار ته مجبور وه چې کوم جنګ شروع شوی یو طرف ته فرنګیان د خپل لا او لښکر د دنیا د سازو سامان سره وو بل طرف ته یو څو فقیران ملایان وو چې هغوی سره هېڅ قسمه وسایل او اسباب نه وو دغه دوه قبیلې وې دغه دوه خوده وو لیکن نن ټوله دنیا د دې خبرې اقرار کوي هغه څو درویشانو هغه یوې درسګاه نن د دین ټولې شعلې ژوندۍ وساتلې هغه یوې دیني درسګاه د امت ته مفسرین ورکړي دي محدثین یې ورکړي دي فقها یې ورکړي دي خطیبان یې ورکړي دي شهدا قاضیان مجاهدین یې ورکړي دي مؤلفین محققین یې ورکړي دي مناظرین یې ورکړي دي مصنفین یې ورکړي دي نن ما او ته هم په دغه برصغیر کې که د شرکیاتو د الهات نه پاک عقیده لرو د بدعاتو نه پاک اعمال کوو په صحیح نهج باندې لګیا یو دا قسم دی ما او تا د دغه بری صغیر مسلمان د هغه یوې مدرسې احسانمند دي. محترم او دا حقیقت دی زمونږ ستاسو دین او تهذیب کې ژوندی دی دا د دغه درزیهونو د دې اهل حق علماو برکت دی. په کومه معاشره کې چې دیني مدرسې او دا درزیهونه ختم شي دغه اهل حق علما ختم شي حق بیانونکي ژبې بندې شي بیا تاریخ وګورئ دغه قومونه دغه معاشره خپل دین او تهذیب بیا کله هم ژوندی نشي ساتلی. تاسو وګورئ د بغداد زموږ او ستاسو د مسلمانانو علمي مرکز او د ټولو دنیا مسلمانانو فخر ورباندې کوو لیکن په دې تاریخ انقلاب راغی دا درزیور او مدرسې ورنغه انقلاب ختم کړلې حق بیانونکي ژبې هلته بندې کړلې. نن تاسو ورشئ هغه خلک مسلمانان دي خو د اسلام سره ډېر نابلده او ناشنا پاتې دي. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم د هغه ځینې مسلمانانو حالت مې وکتل د هغوی رسم و رواج ته ور طریقې مې وکتې د هغوی مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلي دي هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسم اثار په نظر نه راتله دا پته نه لګېده د مسلمانان هم دي وکړه ما یو چا نه تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی چې پخواني اثار پکې وي ګیرې وي پګړۍ وي اوږدې اوږدې جامې اغوستې وي ځکه هلته چې تاسو ورسئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره برید خیرولي انګریزي اختانه یې جوړ کړي پینټ سټ یې اغوستي ټایي لګولي پته نه لګي دا اصل مسلمان هم دی د دې وجې نه مسلمانانو په دغه سنت لباس باندې کلک ودرېږي د ملوي کوئ نن به تاسو دغه ګیرې او پګړۍ دغه د اسلافو د اکابرو لباس ختم کوي زړه کې به در سره کم از کم احساس وي چې زه ګناه کې اخته یم خو را روان نسل به هم بیا بلکل دغه ګناه هم نه ګڼي د ګناه احساس به ورسره نه وي هغوی به نابلده او ناشنا پاتې شي د دې نه ځان د را روان نسل قرضدار یې مه جوړوئ را روان نسل ته دا سنت او مسنون لباس دا په خپل عمل سره ور وښایي دې بچي ته ووایه ذهن ورته کور جوړ کړه بچې زموږ ستاسو لپاره نمونه او آیډل محمد رسول الله دی ابوبکر صدیق دی صحابه کرام دي امام ابو حنیفه دی زموږ اسلاف او کابر دي اولیاء امت ورته ور وښایه دې بچي ته فلمي اقتران مور ښایه ډرامو والا مور ښایه خاکو والا مور ښایه دې بچي خپل ځان قرضدار یې مه پاتې کوو دې ته یو ښه دیني ماحول ورکړه. بهرحال شیخ الاسلام لیکي ویل ما ته یو ځای راوښود هلته لاړ شئ یوه مدرسه شته دی کې پخواني اثار شته دی ویل زه راغلم ویل واقعي دلته څه نسه اثار وو
هغه مولوي صاحب یې ګیره و دلته د چا ګیرې نه وې سپین ګیرې و ما سره ملاقات وشو تفصیلي ګپ شپ په ولګېدو بل کله چې واپس راتلم هغه ډېر زیات وژړل دا ګیرې په اوښکو باندې لمده شوله بیا ما ته وې د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و مونږ بغداد والا ناقدري وکړله رب رانه هغه نعمت واخیستلو نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی خبردار تاسو یې ناقدري به نه کوئ ورنه رب به تاسو نه مو اخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ به لاس نه درځي قدر به کوي انشاءالله زور انشاءالله محترمو د دې قدردانۍ خپل بچي دې ته راولېږئ دا بچي معلمان قاریان حافظان جوړ کړي ګورئ بچي دنیادار جوړول داسې د کمال خبره نه ده د رزق وعده الله کړې وما من دابة فی الارض الا الله رزقها تاسو دې پلې علاقه کې چلنج کوم ما ته دې اوس پیسو کړه وخېږي د لوږې نه مړ وي ما ته الله تنبیه راکوي وارننګ راکوي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره ای انسانانو ویښ شئ بیدار شئ ډېره لویه تباهي او هلاکت در پسې را روان دی د خپل ځانونه هم دغه تباهي او هلاکت نه بچ کړي د خپل حلوایان هم بچ کړي دې تېرې روژې نه مخکې زه په بلوچستان کې وم جلسې پروګراماتو څو ورځې هلته وو یو ځای کې ډېره لویه اجتماع وه ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب هغه بیان کوو په خپل بیان کې د بنو دې مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله دې خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی ورپتي و ماشوم بچی اوس تعلیم یې پرې حاصله و سکول کالج په هر ملک ته ولی و لکونه کروڑه روپۍ به هغه بچی ولګولې بل هغه بچی چې فارغ شو په کوم ورځ وطن ته راتلو په دې ورځ په استقبال او انتظاماتو صرف په یوه ورځ 10 کروڑ روپۍ لګولې بل په اسلام آباد ایرپورټ نه چې کوم ګاډي کې راتلو بل زه هم ورسره وم بل موږ لا کلي ته نه یو رسېدلي دې بچي د پلار ته دغسې د مخ راتاو کړو ورته بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو او دې بچو ما تا سره څه ظلم کړی دی ما خو به تا لکونه کروڑه روپۍ ولګولې تعلیم مې در باندې حاصل کړو ته ظلم دې راسره وکړو هغه ته نه و پته دغه بچي ځنکدن شروع ویل ځنکدن کې ورته دغسې د مخ راتاو کړو ورته بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب را ونه ښودو آخرت دې را ونه ښودو د قرآن سره یې زما تعلق جوړ نه کړو بابا زه اوس د دلته نه روان یم قبر کې فرشتې اوس زما دغه ډګرۍ ډبري بابا زه به اوس قبر کې فرشتو ته څه جواب ورکړم بل هغه بچي د ځنکدن په وخت کې خپل پلار ته اخرني الفاظ نه وویله بل بابا ډېر لوی ظلم در سره وکړولو نو وفات شو محترمو دا بچي درته بیا ګیله ونه کړي د مرګ په وخت کې په دا بچو ورغبئ ګورئ زما مطلب دا نه چې تاسو بچي ډاکټران مه جوړوئ انجینران مه جوړوئ مونږ یو استاذ و هغه به وایي که ټوله دنیا ملایان شي بیا به دا د قیامت علامه وي البته دا درته ضرور وایي دا بچي دینداره جوړ کړي دا بچي دې درسګاهونو ته راولېږي قرآن به زده کوي دې ته ذهن جوړ کړي بچي ته مسلمان وي مونږ به اسلام مقدم ساتو مونږ به د رب حکم نه پالو دا ټوله دنیا قربانو لیکن د دنیا لپاره به د رب حکم نه قربانو د محمد رسول الله سنت به نه قربانو دین او شریعت به نه قربانو دته ذهن جوړ کړه بچی ته مسلمان یې دې نه پس کې دغه بچی هر چېرته لګي هر څه جوړوي تا خو خو مسلمان یې ضرور جوړ کړه دیندار یې جوړ کړه دیندار به جوړو کړه انشاءالله زور انشاءالله دویم نمبر محترمو تاسو وګورئ نن ستاسو دغه بچو خدمونه دي دې ته وګورئ ګورئ تاسو هسې سوچ وکړئ یوې خبرې ته د یو چا بچی وي که نه دنیا نه ځي دلته دنیا کې لږ تکلیفې وي یو څوک یې دغه تکلیف نه وڅکي موږ تاسو د هغې ډېره لویه شکریا ادا کوو لیکن خبرې را روانه تباهي ډېره لویه تباهي او هلاکت دی هغه تباهي چې حدیث کې راځي په دسترو کې به اوښکې ختمې شي وینې به را شروع شي دا علما قاریان حافظان ستاسو بچي د دغه لوی تباهي او هلاکت نه بچ کوي دا زموږ ستاسو اصل حقیقي محسنین دي قسم دی په مخ د ځمکې د دې علماو قاریانو حافظانو نه زما ستا بل لوی محسنین نشته
افسوس تاسو دشمنی کوي خپل محسنینو سره نن علما قاریان حافظان مدرسې د په معاشره کې مظلومي تبقیدي مظلوم خلک دي حکومتي سطح پرایویټ سطح کې تاسو سوچ ورته وکړئ ورته دی ګورنمنت په دې تیر حکومت کې چې دی حکومت دی اعلان کړو موږ مولایانو ته اعزازیه ورکړو 1,00,000 روپۍ تنخواه به ورکړو اگر چې هغه مهر نه کړي په لګو او زموږ مولایانو خبره هم نه کړله ځکه هغوی ته پته وه دا زموږ د ژبې د منبر او محراب د ازادۍ سودا ده په دې وجې نه هغوی رد کړلې که دا 10 لکه وی قسم دی زما ایمان دی زموږ دغه اخلاق علماو به ورته په دا مخ ورشتل هغه نور چې الله نه ورته لګولی و موږ نه وو هغه اگر توحید او سنت دعوې چې موحدین توحید بیادای د وخت حکمران ته زنده‌باد مرده‌باد د هر وخت طاغوتیانو حکمرانانو ته د دغسې خلکو ضرورت وي چې نن هغه صم بکم عمي فهم لا یرجعون ناست دي پرون یې خوبونه لیدل ویل کله د لښتي نه بچ کوو پرون یې خوبونه لیدل قرآن ته ناست و ظالم په هغه ځای کې ویل د دې علماو نه دغه خلک ښه کاشکې نن ورته څوک ور یاد کړي چې نن هم دا خوله لږ کلاو که که نه خوبونه دې سرته راړه زموږ شیخ زکریا صاحب رحم الله به کله یو خوب د رسول الله سلم په باره کې ذکر کړو د یو بزرګ او د یو عالم دیو به پسې کنځل شروع کړله کاشکې نن ورته څوک ور یاد کړي چې بابا د تا نه هیر دي تا چې د چا استقبالونه کول چا ته یې ګلونه ورشیندل نن د هغه خلکو خبر واخله نن هغه خلک په څه حالت کې داسې وخت کې د دې خولې بیا بندې شي الله دې د دغه طاغوتیانو د ملګرو له موږ وساتي او ویر ووایي په دغه د توحید او سنت په دعوه باندې ونه غولېږي د دغې نه به ځان ساتو انشاءالله زور انشاءالله بهرحال معرض کوو اصل محسنین دي دا زموږ نه ستاسو واسې تاسو کتلي وو دوی ویل د مولایانو دپاره 1,00,000 روپۍ تنخواه او د اجراګانو دپاره 20,000 مهر یعنې په کومه معاشره کې چې د یو عالم قدر د اجرا نه مونږ ته کم شي بیا په دغه معاشره کې مونږ د خیر تمه لرو محترم وکړل شي دې خلکو ملګرتیا وکړئ تعاون ورسره وکړي کوو به ملګرتیا انشاءالله زور انشاءالله خو ملګرتیا به د پیسو کوو ګورئ زموږ پښتانه چې جومات ته هم راشي یاره مولوي صاحب ډېره دوا درته کوو نو ته څه دوا کې ته پیسې راوړه ورله ورکړه دوا به درته هغه وکړي او چې ته هم دوا کې هغه هم دوا کې بیا خو فرق پاتې نه شو تاسو به پنجابیان کتلي وي تبلیغي ملګرو نه تپوس وکړي دوی به درته ووایي د پنجابیان وي که نه د مونځ یې دغسې حال وي د روژو یې دغسې حال الله تعالی دې پرې رحم وکړي لیکن ته ورسه هغه یو سیټ 5 کارخانې پېټانې چلېږي ولې هغوی خپل مدرسې خپل علما خپل قاریان حافظان مالامال کړي دي ته ورسه هغه په جوماتونو کې سیګان چلېږي زموږ جوماتونو کې شمسي نه وي چې پکې راته وچلوي د هغوی ملا چې په ښو ګاړو کې ګرځېږي زموږ ملا غریب سره موټرسایکل نه وي چې پکې لاړ شي تاسو دلته پر پنجاب کراچۍ ته کله لاړ شئ د هغوی فریجونه د ګډانو ویزو د غوښو نه ډک او زموږ نه پکې کې مړه ټول کال تېر شي زموږ خلک کله دا ونه وایي چېرته ګډ چیلې راولي چې دا به طالبانو ته حلال کړي پخواني طالبانو هغوی به وي السخي حبیب الله لو کان فاسقا والبخیل عدو الله لو کان عابدا مشهوره ده زموږ پښتانه 100 رکعاته نفل کې خو 15 روپۍ د الله لاره کې نه خیرات کوي ګورئ د خزانې هم کلاو کوي په دې خلکو د ځان سره شریک کوي خپل کاروبار کې په خپل آمدني کې په خپل تنخواه کې د خلک د ځان سره شریک کوي ان تنصروا الله ینصرکم که تاسو د رب د دین مدد وکړئ الله به تاسو مدد وکړي دغه مال کې به درته برکت واچوي به دغه کاروبار کوو به انشاءالله زه به انشاءالله بیا چې د قیامت په ورځ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبره زه کمزوری یم زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبره کله چې دنیا کفر را جمع شوی و زموږ دیني مدرسې د اهل حق علمای کمزوري کول الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې وه ما د دوی سره شریکه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت زه د وخت د نمرود د ملګرو په سفرو کې راوب ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په سفرو کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په سفرو کې راوب ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په سفرو کې ولاړو الله پیغمبره زه د دغه ظالمانو دغه جابرانو د ګیرې پګړۍ او د شملې د مدرسې او د جومات د دشمنانو
خپل کې نو ولاړ د ستاره دغه وارثانو دغه عالمانو قاریانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخاوخ مشکلات یې بللیو تکالیف یې قبول کړي فقر او پاکي تېرولې زمانې پیغورونه قبول کړیو الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټای ژوند او زندګي تېروله ستاره دغه وارثانو سره په یو صف کې ولاړو الحمدلله ودرېږو ورسره انشاءالله نن کوم ملګري ما سره د دوه خبرو واده کوي اول نمبر بچي به دینداره جوړوي انشاءالله دویم نمبر یو منټ زموږ سره زموږ تنخواه کې زموږ تجارت کې زموږ کاروبار کې زموږ دیاړۍ کې زموږ په زمیندارۍ کې دا مدرسه به زموږ سره علاقې سره شریکه وي دا علما به سره شریک وي موږ به ماهانه سالانه د دې لپاره انتظام برابرو واده چې را سره څوک یو اراده وي تبلیغانو ارادې لیکلي یو ملګری ورته پاڅېدو هغه نه د ارادې لفظ یې ورته امیر صاحب هغه شی ولیکه چې خلک یې لیکي وځي نه نو په هغې پې نیکي نه میلاوېږي وعده ان الله کان مسؤولا د کوم په باره کې چې به تپوس کېږي کوم ملګري د دوه خبرو ما سره واده کوي واده دواړه لاسونه را سره اوچت کوي پوره اوچت کوي پوره دواړه لاسونه لږ یې پوره اوچت کوي دغسې اوچت ونیسئ ښکته کوئ به نه اواز را سره ملګری کوي واده دی انشاءالله نه نه اواز را سره په زوره کوي واده دی انشاءالله واده دی انشاءالله الله رب الجلال دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله